دا صحیح ده. نن زموږ په درس حدیث کې سیره او سنت کلاس کې همدغه حدیث تیر شي. تمیم بن اوس الداری رضی الله تعالی عنہ صحابی دی، هغه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پیغمبر علیه السلام نو اوریدل چې فرمایلی الدین النصیحه، چې دین د اخلاص نامه ده. نصیحه نه اخلاص او سنسیریټی، دین د څه نامه ده؟ د اخلاص. یعنی چې ته وایې چې زه دیندار یم یا مسلمان یم یا دین مې قبول کړی دی، so we must see اخلاص in you. صحیح. پیغمبر علیہ السلام له صحابه ته پوښتنه چې اخلاص چا ده پاره؟ سنسیریټی ټو هوم؟ پیغمبر علیہ السلام ویل الله نمبر اول خو د خدای لپاره مخلصي، سبا دا الله لپاره او مخلصي. دا ولي کې سفل خان دا ماريو حدیث کمالی دی، بلکې نن زمونږ د سنتانو وی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هر یو حدیث چې دا په ګولډ د لیکل دی. حضور علیہ السلام فرمایي اخلاص چا لپاره؟ نمبر اول الله لپاره. نو الله لپاره اخلاص چې څه خدای وایي چې کوا you must do that and what he has prohibited you must avoid that. اخلاص غیر لپاره دا دی چې څه خدای حکم کړی چې کوا نو هغه کوا، چې څه منع کړی دي مکوا. دویم ولی کتابه، اخلاص د الله د کتاب لپاره to practice accordingly. be sincere with the book of Allah. د خدای کتاب سره مخلص یا چې دې سوي هغه عمل کوا. ولی رسوله، اخلاص د الله پیغمبر سره to follow his sunnah، چې دا سنت به فالو کړي صلی الله علیه وسلم. ولئمة المسلمین، اخلاص د مسلمانانو لیډرانو سره، اخلاص د مسلمانانو لیډرانو سره to be sincere to the Muslim leaders. نو مسلم لیډر سیف الله خان الا مسلم لیډر په اسلام عمل کو کوي، صحیح چې هغه په خپل په اسلام عمل نه کوي ته ور سره اخلاص کوي، ها دا مشکل دی. او پنځم ولعامتهم، اخلاص عام مسلمانانو سره. نو ما ته معلوم باندې درې خبرې چې دي، الله سره اخلاص، کتاب الله سره اخلاص، رسول الله سره اخلاص. that is well and good, that is known. دا غو تفصیل ته ضرورت نشته. الله سره اخلاص حکم به معنی چې کوم شی ناروا کړی دی نه به ځان استکه. کتاب الله سره اخلاص چې څو حکم کوي او فالو کوي. رسول پاک سره اخلاص دا سنت په اتباع کې. صحیح شو. خلی ائمه المسلمین، د مسلمانانو لیډر سره، د مسلمانانو رهبر سره. او رهبران دو قسمه، رهبران دو قسمه، یو پیپل ان اتھارٹی او نمبر دو نالجبل پیپل. ځکه لیډرشپ دو قسمه دي، یو پیپل ان اتھارٹی، پیپل ان اتھارٹی پولیټیکل لیډرز، سوې ورته پولیټیکل لیډرز people in authority. صحیح. like رئیس جمهور او صدر اعظم او منسٹرز او والی صاحب او د وخت او صرف بچا نه، یعنی دا سسٹم نوم دی. سسٹم کی جو څوک اتھارٹی لري دیته وي سلطنت یا دیته وي سلطان. دیته وي سلطان د فرد نوم نه دی، سلطان د سسٹم نوم دی. صحیح. د گورنمنٹ نوم دی. نو پیپل ان اتھارٹی نمبر 1 او نمبر 2 نالجبل پیپل. د دین علماء، سو د دین علماء. یو حدیث کې راځي، ما نن مرګرو ته په سورۃ السنہ کلاس کې دا خبره وکړه چې حضور علیہ السلام یو حدیث کې فرمایي صنفان من امتی، صنفان من امتی، دو طبقې دي زما امت کې. اذا صلحا صلح الجسد كله، صلح الامر كله. چې کله دا دو طبقې ټیک وي صلح الامر، ټول معاملات صحیح رواني، ټول معاملات صحیح رواني. واذا فسدا فسد الامر كله. چې کله دا دو طبقې فاسد شي، دا طبقې فاسد شي ټول معاملات به فاسد وي. الا وهم السلطان والعلماء. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وهم السلطان، نمبر 1 پیپل ان اتھارٹی او نمبر 2 نالجبل پیپل. ځکه پیپل ان اتھارٹی یا حکمرانان هغه کنټرول کوي فزیکل، هغه کوم کنټرول کوي شرشا، هغه کوم کنټرول کوي فزیکل کنټرول کوي. او نالجبل پیپل هغه فکری کنټرول کوي، هغه مغز کنټرول کوي. سبحان الله.